چې په جاهلیت کې با یو سړی خزه ته قسم وخوړو وینه به د خزه کما او نه به د پریدا نه به د خزه کما او نه به د پریدم بیا به دا څه وکړو چې قسم به خورده تا ته کال نه درنږدې کېږم 2 کال نه درنږدې کېږم بس خزه به دغه شانتي نه استوا نه به پر خود را نه به خزه کوله دا څه بوا اسلام کې بیا دا حکم الله تبارک وتعالى نازل کو دا آیت مبارک نازل کو جو صحبه حکم داسې نه وي یو سړی خزه ته قسم وکړو چې زه به تا ته نه درنږدې کېږم نو د دې درې صورت دي درې صورت یو صورت دا ده چې مطلق دا خبره وکړه چې قسم به زه تا ته نه نږدې کېږم وخت په ذکر نکو دویم صورت دا ده چې وخت په ذکر کو چې قسم به تا ته به 4 میاشتې یا 5 میاشتې نه نږدې کېږم وخت بیان کو دریم صورت هغه چې وخت بیان کو د 4 میاشتو نه لږ بیان کو څو صورت شو درې کو چرته سړی خزه ته قسم کو زتا ته نه نږدې کېږم مطلق او وخت نه بیان کړي کو 4 میاشتو کې ورته دنه نږدې شو هو قسم مات کو د قسم بسور کی کفاره به ورکی پنیکای څه اثر نه راغله هو کو 4 میاشتې پوره شوي او د خزې ته نږدې نشو خزې طلاق شو په طلاق باین سره بدله جدا شو نکاح ختم شو دوباره به نکاح تړي دا هغه صورت چې دغه کې وخو نو بیان کړي دویم هغه صورت چې د 4 میاشتې یا 5 میاشتې بیان کړي وي چې دومره وخت پتا ته نږدې کېږم نو که 4 میاشتې پوره شوي او د خزې ته نږدې نشو ټیک شو نو بیا هم خزه شوله طلاق شو طلاق باین پیراغه او ګورې 4 میاشتې کو ورته نږدې شو قسم مات کو سب ور کوي کفاره ور کی په نکاح اثر نه راغله دریم صورت هغه چې د وخت بیان کړو خو د 4 میاشتو نه لږ بیان کړو چې میاش باندې نږدې کېږم 2 باندې نږدې کېږم 3 باندې نږدې کېږم ټیک شو دومره وخت کې د خزې ته کو نږدې شو دا غي نه مخکې قسم مات کو سب ور کوي کفاره حکم نږدې نشو 3 میاشتو پورې 2 میاشتو پورې څومره د وخت یاد کړو خو 4 میاشتو نه سو کم او غوخي پورا کو نه استلم نشو استلم طریقه باندې اثر لفروزي زکه چې د اله د پاره مده څومره شرط ته 4 میاشتې سورا 4 میاشتې شرط ته یو سړي د خزینه په قسم سره د 4 میاشتو نه زیات یا 4 میاشتې ځان جدا کو د خزینه ورنه خزې څه شولا طلاق شوله کو د 4 میاشتو نه عمر کمی بیان کړو بیا په طلاقېږي دې ته څه ویل شي اله دې په شرط کې څه ویل شي اله خدا خبر ده چې په قسم سره ته ځان جدا کې پس سره په قسم سره چې سره خزه ته قسم خوري قسم نه ده خو خزه مسافر سمره مدبر ناشتي 2 کال 3 کال 4 کال نو دی خزه په نکاح باندې اثر پریوزي نه اس اثر د پریوزي او دغه چې خو قسم نه کړی کنه دا هغه صورت ته چې سره خزه ته قسم وکي ښا قسم غره فرق یاد کړئ للذین